بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مکه سبق کې منګه دا خبره کړې و د باب چې شروع شوی دی علم البيان چې دا د علم البيان لاول تعریف وکړو د په علم البيان کې د دریو څیزونو ذکر یې یو پکې هغه کې تشبیه ده یو پکې مجاز ده یو پکې کنایه ده بیا د تشبیه تعریفات وکړل یو د تشبیه اصطلاحي او یو د تشبیه لغوي تعریف وکړو چې دا تشبیه اصطلاحي په جندل موقوف دی په تشبیه لغوي باندې تشبیه خبره ته وکړه هي بزیمن کې بیا د استعاره بالحقیقیه استعاره بالکنایه او استعاره تقلیلیه او د تجرید تعریفات موږ ته وکړل بیا د ارکانو تشبیه شروع کړل نو چې په ارکانو تشبیه کې چونکې دا مشبہ به د ټول نه اهم دي نو دا خبره شروع کړل چې مشبہ به یا بدبانه حصي وي یا بدبانه عقلي وي یا به یو حصي او یو عقلي وي نو اعتراض پر اتلو چې لکه د خو ډېر څه قسمونه څه 15 14 قسمونه جوړيږي نو تا چې دا کم تقسیم وکړو بریګو وجدانیت را نقل خیالیت پکې راغلا نقل فهمیت پکې را نقل نو اماله تعریف دی حصي دی مصنف رحمت الله علیه دی حصي او د عقلي تعریف دې کړه دي چې دا ټول پکې راشي نو د حصي تعریف کړه چې هغه یا د هغه د مادي ادراک په حواس سره کیږي نو بده سره پکې خیالیات داخل شول ځکه چې په خیالیات او هغه ماده د هغه ادراک چې په حواس سره کیږي او د چې عقلي وي چې نه د هغه ادراک او نه د هغه د مادي ادراک دا د حواس په ذریعہ سره کیږي دا عقلي دي نو بدی کې پکې وهمیم داخل کو او وجدانیات پکې هم داخل کړل لکه پوه شو به باندې وس دویم نمبر خبره کوي درې وجه شی په باره کې نو وجه شی په دې ته ویل کېږي د کوم معنا د وجنا چې مشبہ د مشبہ به سره یو شان شي دي ته وجه شی به وي نه وجه شی به هغه څه ته ویل کېږي چې هغه په مشبہ او په مشبہ به کې مشترک وي په مشبہ او په مشبہ به کې څه وي او دویمه خبره ده چې په مشبہ به کې مشترک وي خو د دې اشتراک قصد کړل شوی د دې اشتراک قصد کړل شوی ارادي کړل شوی لکه ته زیدون کل اسد دا زید چلین دا پشان د منظری ده وسلکه زید پشان د منظری ده د ځوانو په جسمیت کوم یو شان دي ځوانو په حیوانیت کوم یو شان دي ځوانو په لکې کوم یو شان دي خو زې بدل نه ها خبره مې بدای کړو نو دا اسد او زید چلین ځوانو په حیوانیت کوم شریک دي ځوانو په جسمیت کوم شریک دي خو د دې قصد اراده نه کړل شوی واښوي خو چې لکه چې موږ دا په بهادرۍ کې شریک دي نه د دې بهادرۍ قصد کړل شوی پوه شو به باندې ها نو مشبہ او مشبہ به چې په کومه معنی کې مشترک وي دا غي معنی به څه کړل شوی قصد بکړل شوی اوس وی چې دا مشبہ او مشبہ به دا چې دوانه چې دا کا دا بیا حقیقتا مشترک وي یعنی په مشبہ او مشبہ به کې وا حقیقتا دغه څه موجود وي یو پکې تخیلا بدوانه مشترک وي تخیلا به مشترک وي تخیلا دا مطلب کنه چې لکه پدې کې دا وجه شبہ دا په مشبہ به دوانو کې یا صرف په یو کې با دا به صرف په خیال کې مونږ لګي کې په خارج کې بنوي صرف په خیال کې مونږ لګي کې په خارج کې با نوي لګل شعر لیکل لري چې کأن النجوم بین دجاه سنن لاح بینهن ابتداء وګوره تشبیه دا کړو له مشبہ دا کړو الله د شپې تک تور تیار دا او په تک تور تیار کې غیر چا پیره جننه دا ستوري دي نو څنګه چې د تک تور شپږی دا سوري پړقېږي د قشان زموږ په زمانه کې غیر چا پیره بدعتونه دي د دې بدعتونو په منځ کې دا سنت د سپړقېږي پوښو به باندې نو وګوره پدې کې دا مشبہ دا غلګه په عقل کې راځي چې مشبہ چې نه لګا شپه او بیا په شپې کې ستوري او دغه پړقېدل خو لکه د بدعاتو په منځ کې دا سنتو دا کې د پړقېږي نه واسه په خیال کې دا پوښوي الګ څنګه چې په تک تور شپه کې دي پر دستور په ذریعہ سره لار معلومي دغه شان په بدعاتو کې د سنت په ذریعہ سره لار معلومي څنګه چې په تیار کې رانا ته حاصل شي دای په ذریعہ سره د مقصود ترسي دغه شان د سنت تابعداري کې خپل مقصود ته ورسي پوښوي یو دا تشبیه پکې ور کړی دا وای بیا زما خزه ووجهه او وجه التشبيه وجه تشبيه ما يشتركان فيه اغدا چې مشترک وي په دوانو کې یعنی په مشبہ به کې دوانه کوم څه مشترکي اې د سوې وجه شی به وي اي فی المعنى الذي په هغه معنی کې قصيده اشتراك الطرفين فيه
چې قصد کړل شی وي د اشتراک د دوانو طرفونو پرې کې چې دوانو طرفونو پرې کې مشترک دي وذلك لأن زيدا وأسد لك زيد وأسد يشتركان في كثير من الذاتيات وغيرها دا ډیر زیات په دوی سوزونه کې مشترک دی ول سره لکه دوانه ذاتیات دوانه زید هم ذات ته او اسد چې دا هم سره ذات ته او غیر دین علاوه لکه نور کل حیوانیت لکه دوانه په حیوانیت کې چې دا د حیوان معنی چې ساواله سيږي حیوان زناور ته یوازې نه وای حیوان هغه څه دی چې بای کې ساوي وان الدار الاخره لهي الحيوان حیوانیت لگا والجسمیت او جسمیت کې باندې شاندي او الوجود او وجود کې باندې شاندي وغير ذلك دين علاوه لگا په حدود کې باندې شاندي مع ان شيئا منها ليس وجه شبه سره د دینه چې دا حیوانیت او دا جسمیت او دا وجود دا چې دا وجه شبه نه ده ولی زګه چې د دې اشتراک قصد نه کړل شوی هغه پوه شو به باندې زګه چې دې اشتراک وذلك الاشتراك وذا اشتراك يعني مشبه به چې به ول سره په وجه شی به مشترک به اعلی ان يكون تحقيقا او تخيلا دا به کله تحقیقا او کله بسوي تخيلا الګ ویل تخيلا ټکه دی خدا زما په دین کرانه گئے والمراد بالتخيلي تخيلي مطلب دا دی الا يوجد ذلك المعنى في احد الطرفين او في كليهما چې نه مونږ لګيږي دغه معنی یعنی وجه شی په دوانو طرفو في احد الطرفين یعنی یا په مشبہ او مشبہ به کې او فی کلمه یا بدوانو کې الا علی سبیل التخیل والتاویل مگر په طریقې د خیال سره خیال او تعویل لا یو شی نه لکه پوه شو به معنی یعنی اسی په ذهن کې نه راځي په خارج کې نه غواړي په خیال کې نه دا راځي نحما فی قوله لکه مثال هغه چې په شعر کې شاعر نوم دی قاضی تنوخی وکأن النجوم بین دجاه سنن لاح بينهن ابتداع وكأن النجوم كأن ده حرف تشبیه ده کنه اداه تشبیه گویا کې چې النجوم جمع ده د نجم ستوري ته وای بین دجاه پمنځ دا غتګي توري تیاری کې دجا څه ته وای جمع دجیتين د دجیتين جمع ده او دجیه څه ته وای وهي ظلمته لا څه ته وای تیری ده وځي په دجاو کې دا هو زمير چا ته راځي دي نو دوه قولونه دي یو په دجاو کې دا هو زمير لیل ته راځي دا لکه لیل کم دی ودینه مخ بل شعر دی کنه یوازې خدا نه دی هغه بل شعر کې کوم لیل دی ته راځي دي یا دجاو په دې معنی دجاها ده کأن النجوم بین دجاها نو دجاها زمير چې نه ها زمير دا نجوم ته راځي دي بیا په دې معنی اعتراض چې لکه دجاها که ها زمير خدا دا واحد مؤنث ده او نجوم دا خو جمع ده نو جمع ته څنګه دا واحد زمير راځي شو دا سوي دي چې کله مرجع جمع مکسر وي د جمع مکسر ته د جمع ضمیر راځي کول سي دی واحد مؤنث ضمیر ورته راځي کول سي جمع چې جمع مکسر غیر ذل قول سنن جمع سنت لاح معنی ظاهرا بینهن ابتداء في سنتون للای مېس کې بدعت ظاهر شوی دی وسدل کې وي په دې قلب شوی دی اصل کې لاندې پر اخره کې وای چې لاح بینه دا قلب نری مطلب اصل کې خبره ده سیدا چې سنتونه دی پای په مېز کې بدعت ظاهر شوی دی ها لکه بدعتونه دی دای په مېز کې سنت ظاهر شوی دی څه وایي کنه چې بدعتونه دی په مېز کې سنت ظاهر شوی دی نو مطلب پیدا چې بدعتونه ډیر دي او سنتونه سړي لګ دي خو شوي خو دی وایي خبره ده نه زموږ په زمانه کې سنتونه ډیر دي غلا سنتونه په مېز کې چې نه دا بدعت ظاهر شوی دی سنتونه ډیر دي خو بدعت پکې سره لګ نه وسه غیر وسدل لګي فإن وجه الشبه بريغ وجه الشبه جنن داسي شره في هذا هو الهيئه الحاصله هغه هيئت کم چې حاصل شوی من اصول اشیاء مشرقه من اصول اشیاء مشرقه حاصل دل داسي اشیاء چې هغه پړقيږي بيزن او سپینوي في جوانب شيء مظلم اسود فاطرافه د داسې چې تور وي او دغه وي تیاروي شپه تیاروي کنه توري کنه ها نو پدیش پتک تور شپکه اغه سپین ستوري پړقیدل دا وجه تشبیه الهغه پوښو به معنی وس دا وجه تشبیه فهي تلك الهيئه دغه هيئت غیر موجوده في المشبه به ومشبه به کې دا نشته لري په مشبه کې غشته او په مشبه به کې یعنی ان سنن بین الابتداع یعنی د بدعتونو په منځ کې د سنتونه الا على طریق التخیل مگر دا په طریقې د تخیل کې صرف دي او په حقیقت کې نشته لري الهغه پوښوي په طریقې د تخیل کې دی او په حقیقت کې وسوي کنه چې ما ته وګورئ چې لکه دا څنګه نشته نه نو وګوره سنتو دا بدعت او هغه څه چې هغه جهل لګنه دې تشبیه ورکړي د تیارې سره لکه څنګه چې په تیارې کې انسان را غورځيږي کنه
کېدې شي چې راغورځيږي سری ما چې په ما د شیخ په کويږي صحیح نه نو دغه شان چې په بدعاتو کې انسان ته جنده تکلیف ورسي او دې راغورځيږي د دین نه اوړي او څنګه چې لکه د رڼا په ذریعہ سره انسان د لار حاصلېږي او مقصود ته رسیږي دغه شانتي د سنتو په تابعداري سره د هم څه ته رسیږي مقصود ته رسیږي هغه پوښوي आवाज نه راځي کنه وذلك اي وجودها في المشبه به يعني وجود دې په مشبه به على تقدير طريق تخير انه اغدسره ضمير انه او انه چې دا ضمير په شان دي ضمير شان دي لما كانت البدعه وكل ما هو جهل هر هغه چې بدعت او هغه چې پای کې جهل له بدعت او جهل وانا تجعل صاحبها دې ګرځوي صاحب خپل کمي يمشي في ظلمت لك څنګه چې وسړی ګرځي بس کې فلا يهتدي للطريق وای دې چې په تیار کې روان دی با هدایت به نه کیږي دالته ولا يامن من ان ينال مكروها او دې په امن باندې چې دتا یو مکروه سیز ورسي الګه پوښوي دې څه چې دته په دې مطلب یا برا غذر شي یا به سرما شي یا به قمه شي نو شبهت البدعه بها باب ظلمته د بدعت تشبيه وکړه شو پس سره आवाज را کوي په ظلمت سره ولزم او لازم شول دې سره یعنی د بدعت سره دا ظلمت چې دا لازم دی بدعت سره ظلمت سره به طریق لفظ په طریق لفظ سره اريد التشبيه اذا اريد التشبيه کله چې اراده وکړه تشبيه ان تشبه السنه چې تشبيه وکړه چې سنت وکل ما هو علم بالنور چې سنت او د علم تشبيه د ستر وکړه شي لا لکه څنګه چې د رڼا په طریق سره انسان ته لار حاصلېږي دا څنګه د علم په طریق سره انسان ته حاصلېږي وای کنه وكل ما هو علم بالنور لان السنه والعلم ذکر سنت او علم دا مقابل دي د بدعت او د جهل کما ان النور مقابل للظلم لکه څنګه چې نور دا مقابل سره ها وشاع ذلك او دا خبره بلیغه مشهور شیم د قرشیم دا چې اكون السنه والعلم كالنور د سنت او علم په شان د نور ده او بدعت او جهل په شان د سره د ظلمت ده حتی تخيل ان الثاني چې دا خیال کې راځي دا دویم یعنی علم او دا سنت او دا په خیال کې راځي مما له بیاض او اشراق جری پر سپینواله او پر قیدل وی لکه پیغمبر اسلام فرمای اتیتکم بالحنیفیه البیضاء درا تاسو تمہارا وړي تاسو ته هغه شریعت چې پاک ته او تک سپین ده دلته حنیفیه دا صفت د موصوف محذوف بالمله الحنیفیه یا بالشریعه الحنیفیه حنیفه ته ویلېږي چې د هر طرف نه د مایل کېدون کوي د هر طرف نه مایل کېدون کوي د هر لار نه مایل کېدون کوي دین حق ده الګه پوښوي والاول على خلاف ذلك او اول جنانا خلاف ته او يخيل او بخیال کړي چې ان البدعه وكل ما هو جهل چې بدعت او هغه څه چې غیر جهل له ها مما له سواد و اسلام ایله تورواله هم دي او تیری ولا هم دي تیری هم دي او تورواله هم دي الګه پوښوي به معنی کا قولک لکه شاهدت سواد الكفر من جبين فلان د پلانکی په تندی کې ما د کفر تورواله ولیدو د پلانکی په تندی کې ما د کفر نو څګوره د کفر تورواله خو نه خو لکه د کفر په شان د تورواله وګرځو خو شو به معنی الګه پوېږي کا قولک شاهدت ما ولیدو سواد الكفر د کفر تورواله من جبین فلان د پلانکی په تندی کې فصار بسبب تقیل ندا وګدو په سبب د تقیل سره وګرځیدو ان الثاني مما له بیاض و اشراق چې دا دویم څه شری علم او سنت علم او سنت چې د دې لپاره بیاض ده ول اشراق والاول مما له سواد و ظلام او اولنه یعنی بدعت او کفر بدعت او جهل مما له د دې لپاره سواد و اسلام تیری دی او تورواله ده الګه پوښو به معنی ها وسوګره ماته وای د دې شپې د تیری په مینس کې دا ستوري د دې تشبیه ور کړی دا چې د بدعات په مینس کې جنن څنګه لګسي ها څنګه سنتي نو دې څه کړی دا لکه د انسان یو بوډا دی د بوډا په وختو کې سپینواله یا لکه تک تور انسان دی چې دا تک تور غیره ده تک تور وختې دي او بلې تک تور وختو کې څه ظاهريږي د سپین وخته دا به بخکاری کنه نو دا د سیدا لکه څنګه دا پتک تور شپکه د استوري د سي پړقېږي لکه پتور وختو کې چې انسان ته څه پړقېږي سپین وخته پړقېږي پوښوي یا لکه دغه شانتي هغه بوټه او چې هغه د ډیر شینوالي د وجه نه تور شوی دی په دې کې هغه بوټه کم چې پړقېږي دا څنګه ښکاري د قشانتي د بدعات په منځ کې دا دغه ښکاري سنت ښکاري پوښوي به معنی په مخه د غلط تشبيهات ور کړی دي
تشبیه النجوم بین الدجا چې تشبیه ورکول د ستورو د تیارو په منځ کې بسنن بین الابتداء لکه سنتونه دي د بدعات په منځ کې ک تشبیه ها لکه تشبیه ورکول د نجوم د ستورو ببیاض المشیبه داغه سپینواله د ویختو د بډاوال دی وجنه فی سواد الشباب دا شباب هغه توروالی کې د ویختو په توروالی کې ابيض فی سعودی ای ابيضه فی اسوده یعنی سپینواله په تور ویختو الګه پویږي به دی باندې او بالانوار متلقه یا هغه غټي انوار جمع ازهار نور غټي ته وي متلقه چې هغه بالقاف فقاف سره اعلام عادن پړقیدون کی بین النبات الشديده الخضره ومن زاغه بوټو کې چې هغه تک ډیر زیات شینی وي حتی یضرب الى سعود دومره شینی چې هغه مایل شوی توروالی طرف ته فبهذا التاويل په تعویل سره په کوم تعویل سره ان تخیل ما ليس بمتلون متلونه یعنی کم څه چې ډیر رنگدار نه لري داغي تشبیه ورکړه د رنگدار سره ظاهرا نو ظاهر اشتراک النجوم ظاهر دل چې شریکیدل د ستورو بین دجا په منځ د تیرګي وسنن بین الابتداع او سنتنا د بدعات په منځ کې فی کون کل منهما بچدا په تشبیه په دې کې دا چې دوه د هریو د دین دي شی ان ذا بیاض بین شی ذی سواد چې دې تشبیه ورکړي هغه چې رئیس بنوالی دا هغه چې په منځ کې کم کې توروالی الګه پوه شو مې معنی لکه پشپکې توروالی او په سودای کې څه شی دی په ستورو کې سپینوالی دی کنه دا شان دي په تور غیره کې توروالی او په سپینو وختو کې سره دا شان دي په بدعاتو کې توروالی او په سنتو کې سره ولا يخفى دا خبره کوي ولا يخفى خفينا ان قوله لا بينهن ابتداء من باب القلب اصل کې سنن لا حد بين الابتداء چې سنت چې ښکار شوی دي دا ظاهر شوی دي د ابتداء په منځ کې فعول موسمات وګورئ وې منګه دا خبره دینه معلومه کړل کنه مخکنه چې دا مشبہ او مشبہ به په منځ کې با دا کوم معنی مشترک وي دا معنی با خاص کړل شوی کنه نو کم کسانو چې دا خبره غو تاسو اوریدلې د پلاو لګي چې النحو فی الكلام کلمل فی الطعام چې په کلام کې دا نحو د سیدا لکه څنګه چې په خوراک کې سره وې بعضی کسانو په دې کې وجه شي پیدا کړدولې دا وې لکه څنګه چې مالګه په دې انګولي کې پوري نونګله برابرۍ او چې مالګه په کې کم جونګله خرابي یا مالګه په کې ډېرې جونګله خرابي کنه د قشه دي نحو چې په کلام کې نه نو دا کلام لک خرابي او که په کې ډېرې جو بیا ډېر خولي وای دا تشبیه غلطه ده بای ولی غلطه ده ځکه کنه چې د انګولي کې د مال یو خص اثر شته د قلت او د کسر سره کار شته او د کلام کې د نحوی د څه دغه نشته ده چې ورور لس خبرې دي د بنزو په خیال وساته نو دا نیمه نحو دي صحیح او نیمه نحو دي غلطه ده نه پای کې غبایا صحیح یا غلطه چې ټولو خیال په کوساتو دا کلام برابرۍ چې یو دی په خیال ونه ساتو دا کلام خراب ده نو دا وجه تشبیه نه ده پوښوي وجه تشبیه د دوانو په منځ کې سره چې لکه څنګه انګولي کې مال غواچه دا برابرېږي واجب کې نه شولا انګوله خرابېږي دا جنب په کلام کې د نحوی خیال وساتو کلام برابر دی د نحوی خیال په کوونه ساتو خراب دی پوښوي نو کومه تاسو چې مخې سره راځي نو لاس بنا راځي بس وروځي په فعلم نو معلومه شول من وجوب اشتراک الطرفین په وجه تشبیه چې په وجه تشبیه کې با د داش په شرط چې اشتراک د طرفین او په شرط فساد جعله فاسد هغه ګرځول د څه د وجه تشبیه فی قول القائل النحو فی الكلام كالملء في الطعام تناو په کلام کې رسل لکه څنګه مالګه پس کېدا فكون القليل مصلحا والكثير مفسدا چې قلیل پکې مصلح ده او فساد کثیر پکې سدي لان المشبه ذکر مشبه یعنی نحو لا يشترك في هذا المعنى ده دي سره مشترک نه دی مالګي سره ولی لان النحو لا يحتمل القله والكثره ذکر نحو چې دا احتمال د قلت او د کثرت اذ لا يخفى ذکر خبره پټ نه ده ان المراد به ها هنا چې په نحو کې په کلام کې د نحو خیال ساتل لري مطلب دا دی رعایت قواعده چې د دې د قواعد او رعایت وساتل شي او استعمال احکام او د احکام د مثال استعمال لکه رفع الفاعل ونصب المفعول چې رفع د فاعل او نصب د مفعول چې مفعول به منصوب او فاعل به سوي واستوي لکه نیمه رفع پیرا ولا ځا نیمه نه برابر شي او نیمه غلط شي نه پوهیږي باندې د صحیح ده ناراضي आवाजو وهذه او دا خبره ان وجدت کچرته اومن لشوا بالکلام په کلام کې بکمالها یعنی په کمال سره په ګرانه او په کلام کې مونږ شو نو صغار صالح لفهم المراد نو دا بشي صالح
صالح د فهم د مراد لپاره وإن لم توجد او کنا و بګونه مون لا شولا نو بقيه فاسد لا بسوي فاسد ولم ينتفع به بخلاف الملح بخلاف د مالګنا فانه يحتمل القله والكسر احتمال د قله او کثرت لري کنه بیا يجعل في طعام شو ګرځول شي په خوراک القدر الصالح منه چې هغه مقدار چې صلاحیت لري او اقل یا لک دلینا او اکثر الیاسات بل وجو شی به بلک وجو شی په دې کې سره واس الصلاح باعمالهما چې دا څنګه چې مالګه په خوراک کې واچ خوراک برابرېږي نه شان نه و چې په کلام کې چې کلام برابرېږي والفساد باهمالهما او د دې په محمل پر خودو کې یعنی از بیکار پر خودو کې چې مالګه په خوراک کې وانه چورنو ما خوراک خرابېږي دغه شان دی بګې نه وانه چورنو کلام څه کیږي فاسد کیږي په پښوی اور دې به